ګوره دې کې دا حدیث مقصد دا دی چې دې کې د بعضې بدریینو ذکر دی لکه حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے په بدر کې حاضر ہو دارنګي حضرت عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے په بدر کې حاضر ہو دارنګي په حدیث آخر کې امام بخاری بحیثیت تعلیق ذکر کړي کہ مرارہ ابن الربیع اور ہلال ابن امیہ دا دو صحابوں بدرین و بدر کے حاضر شو نور واقعہ گورے دا د بدر نہ دا بلکہ دا د بدر نرستو یو واقعہ ذکر کی حضرت حبیب عاصم ابن ثابت مرارہ ابن ربیع ہلال ابن امیہ دا سلور صحابه کرام دوی ذکر لري چې دوی په بدر کې حاضر شوي وو بس حاصل د حدیث دا دی چې بدر نا رستو غالبا سلور کالا یا کم و بیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کلا د مکی باندې د حمله اراده کړی و داغی نمخ کی داغی لپاره به تیارې کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لس صحابه کرام به حیثیت جاسوس هغه خوارکړه چې تاسو وګرځي او په دې علاقه وګوره چې د کفارو قوت څنګه ده د کفارو حالت څنګه ده دوی مقابله والدیو کې نه دي بدی لسو صحابه کرام باندې په حیثیت جاسوسۍ لګلو عاصم ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چې د امیرو دوی چلاړل مخ کې بنو لحیان یو قبیله وا هغه ته چاوي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شاگردان صحابه کرام لس کسان اگر اغلی دی او په دې علاقې باندې ګرځي او صورتحال معلومه نو دی بنو لحیان تقریبا 100 کسان مقرر کړل مسلح او تاسو دا لس کسان چې دی د پیغمبر صاحب شاگردان صحابه دا ختم کړي شهیدان کړي دوی لس کس دا سل کسانو لګل اوس واقع دا چې کله دوی تلل تو چونکہ دا عربو زمکا ریگستان دے خوش میری او بیابانو ندی بھائی کہ خدا پتہ نہ لگے دا چپا دی لارے بانے سوک تلے دے اور سوک نہیں تلے دوی تلل دیوزے کی دا صحابہ کرام چرتا کشو سورلونا آرام دے پارا دمی دے پارا او په دغه ځای کې صحابه کرام مسلک ډیر خوراک هم کړو چا کجوري وي دا عربو خو لوی عمده خوراک کجوره ده کجوره غالبا عجوه وا دوی چې دا کجوري اډو کې وکړل هیڅ کا ورته دلته خلک اډو کې چوکاته د دې کفار خپل منځ کې چالکا دا خود یسرب کجوره ده معنی دا شو چې یسربیان دی لارې باندې تللی دی دای په قدم تالاشی کول اتل نو مخ کې چې دوی کله صحابه او رسول ای ته پته ولګی دا صحابه کرام یو ډیره توفته او دغه وخت کې حضرت عاصم رضی الله عنه چې هغه وی جلال پیغمبر تو دربار کې د الله په دربار کې دعا وغوښته چې اللهم اخبر عنا نبیک زمنګ دی حال نه خدای پاک خپل پیغمبر خبر کې چای پیغمبر سے ته پته لګی چې کوم تا لس کسان د جاسوسۍ په خیال را لګلو هغه گرفتار کړو بہرحال مختصر دا چې
چې دا کفار رالو د غر نه او د ډیرې نه احاطه وکړله ګیره واچوله او صحابه کرامو ته تاسو کوشه موږ درته هیڅ نه وایو تاسو عهد او پیمان دې موږ د سویونه په خپل وسلې موږ لراکه او خپل لاس موږ په لاس کې راکه حضرت عاصم ابن ثابت چې کوم امیر او غیظنه مرګورو ته ځکه نه کوزېګم کافر غدار خلق دی او کمنګه کوز شو نو بدوی منګ وجنی نو دلته دی وجنی حضرت عاصم ابن ثابت خو انکار وکړ بهرحال دوی پای باندې تیراندازي وکړه دا صحابه کرام چې کومو 7 صحابه دای شهیدان 3 صحابه کرام حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ او زید ابن دسنه یا دسنه اور عبداللہ ابن طارق دا 3 صحابه کرام کتر آلل څنګه رااله یو وخت خو بدالین دی وی کنه ته دې کفار چې لا صحابه ولید کوشل نوې نیول نو ته دې د لیندو نه هغه مزي پرانیستل او صحابه کرام الله سنه وکړه عبد الله ابن طارق فرمایي چې معلومه شو چې دا غډیر غدار خلق دي دوی تاسو کوشه مون تاسو هیڅ نه وایو دوی چې زمونږه د غشو او زموږ د لیندو نه چې مزي پرانی سره زموږ لاسونه وتړل خو دې مطلب دا چې دوی خیانت کوي موږ سره عبد الله ابن طارق سے ابو فرمایي چې زه خو دوی سره نه ځم او مال زما درونو د شهدا او اسوه چې کوم داغه بهتره ده شهادت قبلوم لیکن کفار سره نه ځم بهرحال دوی هغه راخ که ونه شو اخر دیم شهید فاتشو حضرت حبیب سے او دارنګي زید ابن دسنه پاتې شو ندی کفارو چې هغه بوتله نو مخکې په اهل مکه باندې خاص کړ ځکه چې حبیب هغه صحابیو چې دی په بدر کې حارث ابن عامر ابن نوفل یو کافر وشته مرکړو ندی چې خرج کړ نو د حارث ابن نوفل اولاد چې نو دی واغست چې دینه موږ به خپل پلار بدله اخلو چنانچه هغه خشوع حرم دی بوت او په دې انتظار چې اشهر حرم ختم شي مکه کې ان موږ به دې وجنو چنانچه اشهر حرم ختم شوي د دوی دا حبیب راو وخت مقام تنعیم تا یعنی زمین حل تا اور الته کې دوی هغه شهید کا واقع دلته ذکر بیا دوی چې د عاصم ابن ثابت خبر راوړ چې واقعي مړ دی او کسان یو لګل چې لار چې دغې د بدن څخه ټوکړه راوړي سر راوړي چې خلق معلوم کی چې واقعي دا سړی مونږ وجلې دي کله چال تدوی کسان لاړل الله تبارک وتعالى د مچو ډنډاران تقریبا یو سیل الله راولېګه د ورځې په شان ورغی د عاصم بن ثابت باندې حفاظتي ایتنه چاپیر شو بهرحال د عاصم صاحب د سر الله حفاظت وکړه دا دی کرامت بعد الموت کله کوئی چې دوی کرامت بعد الموت کوم مانو خدا اختیار د باری تعالی او ځکه چې الله پاک دا مچې لګلې او باغی صد حضرت عاصم د سر حفاظت کړه بس دا حدیث ما تاسو او دا استاد مطالعه وشو اگر تاسو له خوب راځي انو اوس ورته وکیدا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم قال اخبرنا ابن شهاب دا ابن شهاب اغه محمد ابن مسلم الزهري دیکھا قاضي اخبرني عمرو ابن اسيد ابن جاريه الثقفي خبر را کما ته امر چې زوی د اسید ثقفي حلیف بني زهرا چې د معاهد د بني زهرا او خلیف نه مراد دا چې د دې معاهده شو بنو زهرا سره وکان من اصحاب ابي هريره د عمرو ابن اسید چې نو د شاګردانو د ابي هريره نو اصحاب
ابي هريره اي من تلاميذ ابي هريره د ابو هريره صرف شاګردانو نو عن ابي هريره تا د ابو هريره سره نقل کی چې قال دی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم لګلو پیغمبر اسلام عشرتن عینا دولس جاسوسان بات داو چې عشرت عینن دولسینه او ځکه چې دا جاسوس ته عین ولي وي ځکه چې جاسوس خود عین نه کار اخلي سترګو نه کار اخلي کنه جاسوسي کې ګوري چې دا خلق سکی دے سکی خلق دې لګ دي مصالح دي غیر مصالح دي کنه عشرت عین لس جاسوسان وامر عليهم عاصم ابن ثابت الانصاريه او په دې لسو جاسوسانو باندې پیغمبر اسلام امیر ګرځولو عاصم ابن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ اس عاصم ابن ثابت سوق دے جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب دے نکد عاصم دے دا عاصم چې زوی د عمر صاحب دے دا عمر صاحب یو زوینم عاصم دے او دا عاصم ابن ثابت چې کم دے دا عمر صاحب د زوی عاصم نکد دے نو چې دا عاصم نکش او هغه عاصم د عمر صاحب زوی دی نو د عمر صاحب د پلان هو خطاب دی نو پکارو چې د دې خو دا خطاب د دې عاصم نکوي نو دې بین سطو لیکل چې جد امه د عاصم د مور پلارو د عاصم د مور پلارو او د عاصم د مور جمیله او دا جمیله د عمر صاحب بیبي وا او داغه نه عاصم پیدا شو دا دویم عاصم چې کوم دی مشر امیر صاحب عاصم بن ثابت دا د دې عاصم د مور لار دی دا عاصم نکش خلق وا اولاد داس نمونه خلق کنه ٹھیک شو د عاصم د مور طرف نه نکش څوک د عاصم بن ثابت د چا نکش د عاصم ابن عمر د مور طرف نه ٹھیک شو دا خزن بخاری کې لیکي امام سیوطی او عراقی ذکر کوي او د بخاری او شرح تفسیر القاری دی علم دی د بعض علماء په غي حواله ورکړي چې علامه سیوطی رحم الله وی چې دا جد عاصم نه دی دا خال عاصم دی چې خال عاصم شنو مراد به تنسوک شي ماما بشي لکه دا عاصم ابن ثابت چونو دا عاصم ابن عمر ماماو کوئی کہ دا عاصم ابن ثابت خور عمر سے توازو جمیلہ دوارا قول دی حتی اذا کانو بالحد تردی چی دا اللہ صحابہ کرام رسید المقام دا حدی تا بین عصفان و مکہ چی دا عصفان و دا مکی پرمینس کی دی دا زیونا ذکروا لحی من حزیل توجہ کہا ذکروا د صحابه کرام ذکر وکړش لحی یو قبیلی تا من حزیل د حزیلنا الته د حزیل یو قبیله وا چاغي ته ذکر وکړه یقال بنو لحیان چاغي حزیل قبیله ته بنو لحیان وي دی بنو لحیان ته چاوي چې د محمد علی السلام طرفنا لس جاسوسان یعنی لس کسان په دې علاقه کې خوار دي او استاد د حالات او تجزیه اخلي نو کله چې چا ذکر کړي حین لحین قبیله نوم دي حزیل یقال بن فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام فنفروا دوی تنفیر معنا روانول خراول نو دی حزیلیانو تقریبا 100 کسان دوی پسې خوار کړل او داسې 100 رجل رامی چې ټول رامیان یعنی رامیان سو رامیان دو رامیان خو درامی جمع ده کان رامی معنی وشتون کی تو معنی کا رامیانو کافران خو یا رامیان نو 100 رامیان ای د حزیل قبیلینا خوارشو د لس صحابه کرامو د قتل او دای د گرفتارولو لپاره فقط سواسارهم دا کافران شو
فقتسو دوی روان شو تابعداري وکړه یعنی روان شو دوی آثارهم فنخو د قدمونو دوی ریګستان علاقه کې خلک رواني قدمونو پته لګي حتا وجدوا ما کلهم التمر تر دې چې مونږ د دې کفارو ما کلهم او خوراک دوی التمر کجورا یا لاندې کې ما کلهم منصوب بنزل حافظ ای فی ما کلهم وخوراک دوی کې التمر کجورا فی منزل نزلوا هغه یو ځای کې چې کوم ځای کې دوی آرام دې پاره کوشو لکه مسافر په لار روان استړي شي یو ځای کې کینی او نه لاندې سوري لاندې وې زهر او بم به اوس کو روټای موټای بوخرو او دې زمانه کې لکه چې مې بو اوس مسوار بواچو فی منزل نزلوه فقال تمر یسرب چې دوی دا خوراک دوی نو قتل دوی خو کجوري خورلې وي او په کجورو کې څه شو اډو کې پراتو دوی چې اډو کې وکتل نو دوی هغه نه معلومه کړه چې لکه دا خو د یسرب کجوره ده ځکه د یسرب کجوره عجوه ده نورم کجوري شته خو عجوه دا مشهور او اعلی ده او د عجوي کجوري دا اډو کې چې کنه دا لنډي په نسبت تنورو کجوره ده دا وړي او درون غونی هم وي غټو می کنه او اجو خو خشه ده ته خو یو سي کنه د زړه د پاره ډیر خي زتلو ما بابا چلاسی څخه نو ملاقات چونکی د ډیر ورځې نه باز شو هغه مال په گفت کې تقریبا 1 کیلو اجو کجوره راکړه اما ته چې دا ستاله پاره خدای زکه څه د زړه مریض نو اجوی اډو کې چې تقریبا لانډي او غټي نو دوی چې هغه او قتل چردل د دې خلکو خوراک کړي دي پای کې کجوره وا د اډو کې دیو دا خود مدینی خلق دی بھائی لکه دا خوراک نه معلومه کا فقالوا تمر يسربان فتبوا آثارهم روان شو دای په نخو پسې فلما حس بما سمو هر کله چې ولیدل دا کفار عاصم سے وصابوا دغی صحابو لجو الى موزن دوی پناه حاصل کړ په طرف د یوځه حتی عاصم صحابي دی کنه دوی ته پتو چې کفار قران روان دي ظالم زامن اوسو تخته دیو نشو دوی غر یو ډیره تو قتل لجو الى موزن پناه حاصل کړ دوی یوځه تا او دې ځکه روسو يرموک واقع کې راځي چې دا غارو ډیره وا یو غر تو قتل فاحاط بهم القوم احاطو کړه دوی قوم کافرانو دوی احاطو کړه فقالوا لهم دې کافرانو صحابو ته انزلوا وشه فاتو بيديكم بازاید ده فاتو ايديكم راکه ملک الله سنا لاس را کول معنا سو حاض مراد نه دی لکه خلق تاسو په jihad له چرته تلی نو کله چې سړی jihad کې مقابل ملاو شي نو هغه چې قابو کې نه سمانه وی وصله کېدا توپک کېدا توپک کېدا ما څنګه راشه هله وی کنه نو توپک ته کې کولا وفادو ايديكم لا سن راکه معنی زمنګ د لاس موږ ته زمنګ تابع شي او موږ لا غریب راکه نیول راکه پناه موږ بدل پناه درکو ولکم ناد والمیثاق او تاسو دې پار زم طرفنا عهد و میثاق دې الله نقتل منکم احدن چې موږ تاسو نه هیڅوک نه وجنو کافرانو وعده وکړه چې الله نقتل منکم احدن پتا سو کې موږ هیڅ یو فرد نه وجنو موږ فقال عاصم ابن ثابت وی ايو القوم زمغه قوم اما انا هر چیزما ولا انزل فی ذمه کافرن زه خو نه کوزیږم پامند کافر کې زه خو د کافر امان نه قبلو زه کافر په لاس کې لاس نه ورکوم دی امیرو ثم قال بیا اللهم اغفر عنا نبيك اے لازم ده حال خپل پیغمبر سے خبر کا
دین معلومه شو صحابه د عقیده او چې پیغمبر عالم الغیب نه دی. فرموهم بالنبل نو دی کافرانو دا صحابه وشتل په غشو باندې وقتلوا عاصما نو دی حضرت عاصم سے بو وجه او وسر نور وکسان یعنی شپږ نور وجل ځکه دې ذکر نشته کنه او چې کوم دې ساکت په مقام د بیان کې په منزله د بیان وی معنی دا امیر وجه ونازل الیهم ثلاثه نفر او کشل دوی ته هغه درې کسان علی العاد والمیثاق هغه لوط او په میثاق باندې منهم حبیب بن وزید بن الدسینا داغه دریو کسانو کې یو حبیب انصاری صحابي دی بل زید ابن الدسنا دی ورجل آخر یو دریم کسبل دی دریم کرخی کې وځه دوی چار رجل آخر څوک دی عبد الله ابن طارق رضی الله تعالی عنہ فلما استمكنوا منهم ارکل چې دي کافرانو قدرت حاصل ک په دې صحابه باندې الک اصل کسان دي درې ورسدي استمكنوا کنه استمکان پیژنه کنه قدرت حاصلول غلبه حاصلول گرفت کول نو اطلقوا اوتار قسيهم نو دوی پرانستل هغه سشه هغه مزي دلیندو د صحابه کرامو نه دوی دلیندې چې هغه مزي پرانستل خپل نه ګوره صحابه سره کومې لیندې وي دوی داغي لیندونه مزي پرانستل فربتوهم بیان ویتل پدې سره اتم قول دا چې مان دي کفار خپل لیندونه مزي پرانستل هغه سره صحابه کرام الله سونه او تر او دا موږ ګډه سختي نو قال الرجل الثالث ندرم کسوی عبد الله ابن طارق دې هاذا اول الغدر دا خستاسو د دوکي رمبه نه خدا ظالمانو تاسو ویل چې ولکم المعاد والمیثاق تاسو مونږ به هیڅ نه وایو تاسو غوښمن لاسونه وتړل د دې معنی دا چې تاسو موږ له تکلیف رسول اراده ده او تاسو دوکباز یې تاسو غدر کړی والله لا اصحابکم قسم می په الله چې تاسو مرګرتیا نه کوما یعنی تاسو نظم ان لی بها اولای اسوتنا بیشک مالا بها اولای داو صحابه چې عاصم امیر دې دوی اسوتن خسته نمونه دا منظوم جای په نقش قدم باندې تل غواړم تاسو په لاس کې لاس در کوما یریدو قتلا دا اولای نه مراد شهدا دي قتلا مقتولین دي چې عاصم سیف دي فجروه نو دوی راخ پزمک باندې وعالجوه اموالجه ولو کین وشتا راخی په لار باندې وشته فابا ان يصحبهم انکار وکړي چې دوی سره مرګري شي نو اوس دې ځکه دوی دا شهید کا اوس دې ځکه چې کله دې انکار وکړي لاندې لیکي روزه دې سره دې فقط تلو نو دوی دا عبد الله ابن طارق صحابیم شهید کړ چې عبد الله ابن طارق شهید کړ سو پاتې شو دوا یو حبیب پاتې شو یو زید ابن دسنه پاتې شو رضی الله عنه فانطلق بحبيب وزيد بن دسنا حتى باعوا ما بعد وقت بدر تردی پر چې دوی خرج کړل دا دواړه بعد وقت بدر دا خبره پس واقع د بدر نوا دا بنوي لکه چې دوی د بدر نرسو خرج کړو دا ځکه چې دوی خو په بدر کې دي حبيب دي کفار کافران وجلو کړه دا واقع د بدر نرسو وا فابتا بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل خبیبا واغس بنو حارث چاگا زید عامر ابن نوفل دے سوکی واغس خبیبن خبیب واغس دا خبیب دا فابتا مفول واغس بنو حارث خبیب رضی اللہ عنہ ولی واغس وکان خبیب وقتل الحارث ابن عامر یوم بدرنا حضرت حبیب دا عامر ابن حارث چې نو دای په بدر کې مردار کړه مسله شو حضرت حبیب عامر ابن حارث په بدر کې مردار کړه
نو دا خود مکی خلقو نو دا عامر پلار حارس دے کنا نو دا حارس نور اولاد شو اغي دا حبیب واغس په بیا باندې چې موږ به دې وجنو او د خپل د پلار د ویني بدله به اخلو والا بسا حبیب نندم اسیرا پاتې شو حبیب دې ساقې دي حتا اجمعو تردی چې دي کافرانو قصدک قتله دا وجلو د حبیب سبا او دا ځکه ایثار کړو چې شور حرم چر میاشت حرم وزي نو موږ به دې وجنو او چې کله شور حرم ووتل اجمعوا قتلوا دوی قصد کا جمع شو فیصله وکړه واجمعوا ان يجلوا في غيابه الجب چې سورۃ یوسف راځي قصد کو دوی دغه د وجلو فاستعار من بعض بنات الحارث موسی حضرت حبیب رضی الله تعالی عنہ د حارث د بعض جنکو نه موسی وغوښته موسی معنی استرا پیژنې کنه استره وغوښته ولی یستحد بها چې دې په خپل ځان په پاکي یستحد استحداد نه دی او استحداد څه ته وایي استعمال د حدیث زیر ناف نامن اکتا تاسو خیال دی زما په اصطلاح کې د ګیډي ګوتا نو د نامن اکتا او د ګیډي ګوتی نه خوا دی خوا د دې زید صفای کولو د پاره ای موسی راو وخت یعنی چړا استرا دیر پار چې د امر په طریقې د سنت راشي سبحان الله چې سنت واغلي فاعارته نو د حارث نور ولا ورکا تښوا ځکه د حارث وی عامر دی وجلو کنه نو د حارث نور چړا ولا ورکا فدرجا بني لها نو په دغه اسنا کرا منډه کړه فدرجا درجش یعنی راغه بني لها یو بچوړه د دې خزي وهي غافله په حال کې چې دا د زوی د حاله به خبر او معشوم حتا تاو کدی چې دا معشوم راغه حبیب څخه فوجدته ومند دې خزي حبیب مجلسه ولا فخذي کینون کې دې معشوم لرا په پسونه خپل باندې مجلسه ولخا یعنی اجلاس نه کینون کې او حبیب دا معشوم په خپل پسونه باندې اے معشوم ګرځیده راغه حبیب صاحب څخه نو حبیب صاحب څخه چړه خوشتي استرا او دا معشوم په دې پسون کې نه او خپل استری سره برته سمي علا فیض پخپل پتن والموسى بیدی چڑا پلاس حبیب وا قالت داخذ یفا ففزیت وذاتن زو یریدما پسخ یریدو سرا باید دا معشوم می په جولای کې ناس دې دیږي او دې خاصه منګه اوس وجنو او رورم را لا وجلې دې ته دې زما په دې معشوم باندې چرتا صبر کوي اوس دې خبر معشوم موجني عرفا حبیب چې دې خزي هغه جزع فزع فریاد حت حبیب وکړه وقال اتخشین اے جنیت یریږي ان اقتلوا چې زبردستا بچي وجنم ما كنت لافعل ذلك نعم سوچ دا کار کوما زما شما نو وجنما سبحان الله الک مولوی سیوا دغه روستو دا روایت را روان دی حتی حبیب یریګه مستا ماشوم ته سوي معنا ځکه موږ دغه پیغمبر شاګردانیو چې موږ ته ویلو چې بوډا او خزا او ماشوم دا بنه وجنه تا تم سنوي ما او دې تم سنوي ما ورنه خوشي کور دی یو نوجوان ته خزا لالو سي شي دی سبحان الله سبحان الله او دا صحابه کرام د پیغمبر علی السلام په هدایت باندې عمل کوي ما كنت لا فذلك قال تاخذي والله ما رايت اسيرا دي خذ قسم دي په خوده چې ما نه دلی دل یو قیدی خیر من حبیب غرد حبیبنا والفضل ما شهدت بلا داو
والله لقد وجدت يوما اس کمالم ذکر کړي وای قسم مې په خدای چې دا حبیب ما یو ورځ وکړه یاکل قطفا من عنب چې دې خړل یو ګوچه د انګورو کته ګوچه لاس کې ګوچه د انګورو فی یده وانه لموثق بالحديد حال دا چې دې تړل شو اذکرو کې وما بمکه من ثمرة او داسې زمانہ وا چې په مکه کې په دې ورځو کې میوه نه وي حبیب کې دغه شیخوري انګور او دا موسم د انګورم نه دی په مکه کې انګورانو نشته او چا تطلیوم نشي لکه چې لاسونو تکړې دی خپوته پیړې دی چا تطلی شي معلومه شوه چې مریم صدیقی الله به موسم میوي ورکول نو حالته حبیب تم به موسم میوي ورکړي دي پتا سودا نه وای په بیانونو کې ګندا وای کنه وکانت تقول او دا خذ چې دی به انه لرزق دا رزق دی رزق الله خبيبا الله دا رزق خبيب لور کړی دی به د اسبابنا معلومه چې دي ظالمان ته فتوا چې دا خبيب رجل مقبول دی الله طرف نه دی له خوراک راغې او بیا هم دي ظالمانو وجه تاسو سم دا مجاهدین چې کوم شهیدان شوی دي کنه انو دای په باره کې هم مشهور ده چې کوم ځای کې شهیدان شوی دي نو دای زین نو خوشبو راتلی دای وینو نو خوشبوګان راغلي او مجاهد لس رضی او شل رضی او 13 رضی او میاش او 2 میاش پر خلق ته ملاو شوی دي بدن بالکل محفوظ حالانکه په دې بیابانونو کې په دې ځنګلاتو کې سپیوی ګډړان وی نوري بلاګان وی لیکن دې مجاهدینو دې بدن ته جان نقصان هم نور رسول دام دې خلقو ته پته چې دا خلق مقبول خودي په بیا به وجنین ولما خرجوا من الحرم هر کچ دا کافرن وصل به په دې حبیب باندې د حرم نه یقتلوا فی الحل چوینی دلره په زمین هل کې چې مراد تنیم ده حل نه مراد کم از مکه دا چې حرم نه بار دا ما سره بیا لار چې کنه مکی ته انو مکی ته وزتا ته بیا خو مسجد تنیم اوس وت مسجد عائشه وي الته خلک احرام تړي روزانه ځان عمرې سي واقعي سي رواجونه کوي کنه جان نو هغه دا تقمش پګ میله زید د مکینه بهر او دا د ټولنا نږدې میقات دی په دې زمينه حل ته وخته اوسم په عربو کې چې کله فانسی ورکی مجرم تا زمین حل تراو باس مقام تنیم تراو باس قال لهم حبیب دایوا کې حبیب ورته چې دعونی وصلی رکعتین مال مهلت راکې چې 2 رکعات مزکم فترکوه وې کوم مزو فرق رکعتین دي 2 رکعات وکړ چې 2 رکعات وکړ سلام یو ګرځاو حاصل ادا دي چې کفار ته وی چې ما اراده و چې 2 رکعات نورم کوم په دې لپاره می بس کړو چې چاته تاسو داو نه وای چې حبیب د محمد رسول الله غلام د مرګ نه یریږي زپ دې 2 رکعات د اکتفا کوم فقالوا حبیب والله لولا ان تحسبوا کہ چنوے کراہیت او خوف دې خبرې چې تاسو به ګمان وکړي انما بی جزاون چې په ما باندې يرد د تاسو نه نو لزتو ما برکاتونه نور سوا کړو ما 2 رکعات وکړو سلام ویوانو قسم می دی په خدای کې چې دا خطر نه وي چې تاسو په ما باندې ګمان د بوزدلې وکړي ما به 2 رکعات نور کړو او په دوه می سلام زکواړو چې د بوزدل نه ما او د مرګ نه یریږم ثم قال بیا دغه واقع حبیبی اللهم احصهم عددا اے الله وانه دوی لرا یو یو لازمانه خدا د احصهم عددا وانه دوی لرا یو یو عثمان دراگیر کدوی لرا یو یو الله تبا کدوی لرا یو یو وقتلهم بددن یا بددن الله پاک وقتلهم او وجن دوی لرا بددن ټوکړي ټوکړي بدد چې کوم دې جمع بدتن دي
ویل قطع ټوکړي ټوکړي الله او وجنه دوی لره ټوکړي ټوکړي ولا تبق منهم احد ور الله دې کافرانو یو کافر پرې نګي دي دا دعا وخته دینه مالج دا دعا په جهر سره ځکه خو نقل کیږي کنه او چې دعا بل جار نه وي نو څنګه نقل کېدا واغه جار نو معنی دي خلقتم اورولا ثم انشا یقول بیاوی فلست ابالی حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي وای فلست ابالی نیم چې پروا کوم حين اقتل مسلما کله چې وجل شمز مسلمان معنی کې مسلمان وجل شم زما سو پروا په قتل نشته ده زما خو په ایمان باندې سره پروا ده چې په ایمان مرشما نو بس کافی درالا لست ابالی حين اقتل مسلما نشته په ما باندې سو پروا نکوم پروا او وخت کې چې وجل شم مسلمان على اي جنب كان في الله مصرعي مصرعي اغزید غورځېدو ته وي ښا في الله على اي جنب فكم يو اړخ باندې ډډا فكم يو اړخ باندې کان تشي في الله د الله پر رضا کې مصرعي ورزیدل زما زید ورزیدو زما حضرت مصدر میمی کا مصرعی اے صرعی آغا زید ورزیدو یعنی چکم زی کراو ورزیدم کہ پا خی طرف ارتاو شم کہ پا گس ارتاو شم کہ پا شار تاو شم کہ پا مخر تاو شم اس پروامی نشترے وذالک فی ذات الالہ وَإِن یشاء وذالک او دا مرزما چھ دے فی ذات الالہ دا پرزاد اللہ دے وَإِن یشاء کہ اللہ غواری یبارک نو خیر بواچی فی اوصال شلوین باغا جوڑنو دا بدن ممزعی ٹکڑی کرشوی کہ اللہ غواری کرامت ورکی عزت ورکی آغا بدن آغا جوڑنا دا بدن ٹکڑی کرشوی پائکم اللہ خیر و برکت چولشی مانا دا کدوی ما مڑ کی او اوٹو کی بیا با اللہ زما بدن روح کی اما بیا اللہ پاک سمسا دے مانا یاد شما دا اوصال دا وصل جمع دا جوڑ تا ہوئی دا جوڑ جو بزا شلوین پا مان دا جسد دے ممزعین توزیع دا وضع ندے وضع ستوی تقسیم تا نو آغا جوڑنا جدا کرشوی ثم قام الى ابو سروع یا سروع قام الى ابو سروع عقبة بن الحارث ابو سروع پاس یو چې غزوید عقبه نومو د حارث ویو ځکه دی خو عامر وجلو د حارث وی د عامر مقتول ارور عقبه را پاس ده فقتلوا حبیب شهید کا وکان حبیب هو سن لكل مسلم قتل صبرا او حبیب هو سن چې جاری کا سنت وګرځاو لپاره هر یو مسلمان قتل صبرا چې دی وجل کیږي قیدی الصلاه مزا اړینه بعد چې څو بچا وجه دیواله کې 2 رکعات اجازه راک چې 2 رکعات مزو کې بیا څه کوي را سره واخبر اصحابه يوم اصيبوا او خبر کړی چې صاحب مرګری دا حبیب کله چې دوی ته تکلیف ورسول شه و ابو باس خلاص حضرت حبیب چې شهید شو دا خبر خلکو ته رسول شه چې حبیب ختم شو خبر خلاص شوخه اوس دې کې بیا سر تراشه کله چې عاصم رضی الله تعالی عنہ په ډیره پناه وخت وا او دی اوجه اوس دی وخت دی مشرکین ہوئی چاله کلار شی وای او دا عاصم سر راوړی چې پته ولګي چې دی وجل شي خدا و ابو حسن مرادانه دي چې د حضرت حبیب د قتل نرسو داول په مطلق جمع ترتیب لرنه دي
دا خو دوی خرڅ کو هغې نه بعد څه زمانه پس ته حضرت حبیب شهید شوی دی دوی چې په ډیری دا صحابه شهیدان کړو که نه دوی چې کلي ته لاړو چې موږ داسې کسان مړه کړه او درې میلاو شو او په درېو کې یو بل هم موږ مړ کړه 8 شو او 10 هغه موږ خاص کړه ویل تاسو به عاصم نی وجل لار چې تاسو عاصم سر راوړئ وابو سنا سن لګل شو یو ډله من قریشن د قریشن اله عاصم بن ثابت تا حين حدثوا کله چې دوی ته دا بیان وشو انه قد قتل چې دې شهید کړه شوی دی څه لپاره ان یوتو بشی من هو یورفو چراوړي دوی یو شی یو صدا بدن د عاصم نه چوپې جندې شي وکانه قتل رجلا هو دا عاصم صحابي چې دی یو وجل یو سره عظیم من عظمائهم یو لوی سره دا سردارانو د مکینا یعنی په بدر کې د عاصم سره یو لوی مکافر مردار کړه زکه چاله کلار شه د عاصم سر راوړي فبعث الله لعاصم الله ولګل پاره حفاظت عاصم مثل الذلة من الدبر یا من الدبر وشان دا وريزي د مچونا ذلة وريزي تو من الدبر دبر ستوي دنداران مچه دنداران زنبور مچه راولې غړي فهمت من رسولهم الک معنا یاد کا دی مچو حفاظتک بدن د عاصم من رسولهم دغه سفیرانو د مشرکانو نه قاصدانو د مشرکانو نه مشرکان چې کوم قاصدان لګلو سر راوړو دی پارا الله دغه سر حفاظت وکړه فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا دا خلق قادر نشو چې غوس کی سیسا د بدن د حضرت عاصم الله اکبر ولله الحمد خبر اخلاص وای بس دا بخاری دغه وای بس اوس ګوره مولانا صاحبہ تفصیلی واقع په 635 کې راځي وقال كعب بن مالك ما توکل دا وګد یو حدیث ته دا دغه یو ټوکړه ده سو علماء دا شو یزید ابن علی دمیاطی او ابن شهاب زهری او دارنګه د نور سو علماء چې دای مسلک داو چې صحابه کرام چې په تبوک کې اوسه پاتې شو هلال ابن امیہ او مراره ابن الربیع رضی الله عنهما دی په بدر کې نو حاضر شي توجه ہے هلال ابن امیہ مراره ابن ربیع دی په بدر کې نو حاضر شي دا د علی دمیاتی او د ابن شهاب زهری او بعض نور خلقو قول دی خدا قول صحیح نه دی غلط دی امام بخاری دا روایت په تور تعلیق راوړه تعلیق پیجنه حذف سند ذکر نه کړ صرف دی لپاره امام بخاری دا قول د کعب بن مالک راوړي چاله که هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع بدرین بس سو دا بدرین په بدر کې حاضر او چې څوک وایي چې دوی بدرین نه دي دای قول غیر صحیح دی او غلط دی او پرستا شیل کلی دی چې ول اصح پدې کې غوړه خبره هغه ده چې ما ذکر فی صحیح اصح هغه خبره ده چې په صحیح کې ذکر ده په صحیح کې دا ذکر ده وقال كعب بن مالک وی ذکروا خلق ذکروک مرارة ابن الربيع العمري وهلال ابن امیہ الواقفی ذکر کو خلق د مراره ابن ربیع العمری سے او د هلال ابن امیہ واقفی سے رجلین صالحین چې دا مراره او هلال چې دي دا دو کسان انتهائی نیکان دي قد شهدا بدرن دی په بدر کې حاضر شو دا درمیان کې جمله معترضه امام بخاری راوړه اشاره وا رد په دمیاتی باندې رد په ابن شهاب زهری باندې چې دوی دا هلال او مراره بدرین ندي امام بخاری چې دا بدرین دي انور تفصیل را روان دي په 635 کې سواړه 635
څنګه چې دې ځکه دغه څه په منځ کې راوړل 635. ثم قلت لهم هل لقي اعظم ياهد قالوا نعم رجلان قال مثل ما قلت فقيل ما مثل ما قيل لك فقلت من هما قالوا مرارة بن الربيع الأمروي وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيما أسوة مرتصل بالسراج. غرض إيراد هذا الحديث في هذا الباب ذکر من شهد فی البدر، بس ذکر من شهد فی البدر. عاصم بن ثابت بدریو کافران مردار کرو، عبداللہ ابن طارق بدریو، حبیب بدریو، زید ابن دسنا بدریو، تیشوا ادی په بدر کې مشرکین مردار کرو، ابیا دوی د شهادت کے ساتھ طبعا راغ هلال ابن امیہ و مرار ابن ربیع وکانا بدریین. مقصد داو چې بدرین ذکر کړو.